میاشت کوم شروع ده د شوال د شوال د میاشتې پورې څلور حکمونه الله د دې میاشتې سره لګولي دي. د شوال د میاشتې سره رومني حکم الله چې کوم لګولې دی نه هغه د اختر مونځ دی. د اختر مونځ د شوال په میاشت کې کېږي. د شوال د میاشتې اولنۍ ورځ دا د اختر د مانځه ورځ. دویم حکم چې الله جل جلاله د دې میاشتې سره کوم تړلی دی نه هغه د فطراني حکم دی. اختر مانځه د تلو نه وړاندې به فطرانه به ورکړي. دریم حکم چې الله جل جلاله د دې میاشتې سره تړلی دی او هغه مستحب دی او ډېر لوی ثواب پکې الله ایښی دی، هغه د شوال د میاشتې شپږ روژې دي چې د الله جل جلاله د انعاماتو حق او تقاضا دا ده چې کال 12 میاشتې بنده د الله په عبادت کې مشغول دی، لیکن بنده کمزوری دی او الله ارحم الراحمین دی. نه د الله جل جلاله د رحم د ګوره من جاء بالحسنه فله 10 امثالها او دا کم سے کم نګوري. الله وی چا چې یو نیکي وکړه زه به ورته اجر او ثواب د څو ورکوم؟ د 10. نو یو د رمضان د میاشتې روژې چې کوم مسلمان ونیولې الله پاک به ثواب د څو میاشتو ورکوي؟ د 10 میاشتو. بس خدا شو. او بیا محبوب پیغمبر فرمایي چې کوم مسلمان ثم اتبعه ب6 من شوال، او بیا چې کوم مسلمان د رمضان په دې میاشت پسې شپږ ورځې د شوال ونیولې نو دغه مسلمان داسې دی کمن صام الدهر، لکه چې ټول کال د روژو کې تېر کړ، یو ورځ یې نه ده کوزه کړې. ځکه چې شپږو ته په 10 کې ضرب ورکړي من جاء بالحسنه نو څو جوړېږي؟ 80. د 80 ورځو نه 2 میاشتې جوړې شوې. یو د رمضان میاشت په 10 میاشتو بدله وشوه او بل د شپږ ورځې په 2 میاشتو باندې بدلې شوې. نو نتیجه سره وده کال 12 میاشت. دې ته ویل کېږي ارحم الراحمین، دې ته ویل کېږي رحمان، دې ته ویل کېږي رحیم، رحمان الدنیا والآخره ورحیمهما. او بل حکم چې الله جل جلاله د شوال پر میاشت پورې تړلی دی نو هغه د حج حکم دی. او د حج د حکم معنا مې درته وکړله چې کوم مسلمان د شوال د میاشتې د شروع کېدو نه بعد د حج احرام وتړلو دا احرامي صحیح دا معتبر دی، د دې احرام دی حج کولی شي.